اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کتونکو سلامونه زمانو محمد ابوبکر بختیار خان دی نن چې څنګه تاسو کتې شي مونږ د رجوع ویش وکړو مونږ پرون هم ویش کړو خو چې ریکارډینګ کرانلې خو زه تاسو ډېر خلک به وایي چې دا رجوع ډېر کمې ورکوي مونږ یو 2 دیګه پاخه کوو نارملي د ورځې 2 دیګه پاخه کوو هغه مونږ خیرات ورکوو په روژو کې 150 دپاره نو چې خلک په رجوع په هغه ګوتو کې لګې ورکوي یو دې معنی به څه کېږي دایي خلکو ته زه ویل غواړم چې تاسو کو ځه مونږ مه کریټیسایز کوئ مونږ سم کوو مونږ د الله د رضا دپاره کوو مونږ یې کوو چې څه نور خلک یې رانه زده کړي څه نور خلک یې ورکړي خو تاسو کوشش وکړئ چې خپله مونږ یې په ګوته کې ورکړو تاسو یو 3 دانې مو ورکړئ دا هم غټه خبره ده تاسو چاله اوبه ورکړئ غټه خبره ده دا اوبه ورکول هم آسان کار نه دی دغه راپاڅېدل بیا غریبانانو له تقسیمول دا آسان کار نه دی دا خبرې کس کریټیسایز کولی شي تاسو خپله لږ یو پیکټ د رجوع ورکړئ تاسو ته پته احساس وشي تاسو ته به احساس وشي دا څومره ګران کار دی او بیا په زړه یو سکون ملاویږي او نه بعد هم تاسو موږ کریټیسایز کوئ چې تاسو موږ ته وایي چې دا روجې کمې دي او دا هغه دي خو څومره مې د یو کس د یو غریب د یو بېوس خېټه خو به مې مړه شي که نه دا خېټه خو به مې مړه شي ثواب به څومره ډېر ثواب ملاویږي او زموږ دا ریکارډینګ کوم زما مین مقصد دا دی د ریکارډینګ چې تاسو ته لږ یو میسج درشي تاسو ته یو هغه میلو شي هدایت میلو شي تاسو هم دا په دې باندې عمل وکړئ تاسو په دې کې په دې باندې لکه داسې کار د نه زده کړئ او زموږ شان وکړئ زموږ شان 2 دیګه نه نو یو خو ورکو یو ګوتی خو ورکولی شي که نه یو کجوره خو ورکولی شي که نه یو اوبه خو ورکولی شي که نه اوبه ګلاس خو ورکولی شي نو زما میسج تاسو ته دا دی چې تاسو کوشش وکړئ چې خپله محنت وکړئ بل ته مو وایئ خپل لږ کوشش وکړئ تاسو به بیا پته ولګي انشاءالله بل ټایم به سره ملاویږم جزاک الله والسلام